अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेसन नंबर 42 दे द 10th क्लास मैथ्स द पारा और टॉपिक बमंगा नन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मंगा सतवायु डिफाइन कवले दा सिशु चे द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन अ बॉडी caused by the influence of a nearby charges। मतलब दा چې په یو باډي کې مونږه د چارج کم ډیسټریبیوشن چې دی هغه چینج کو د څه په ذریعه یو قریب چې بل چارج دې ته مونږه کیدو د هغې د انفلوئنس په ذریعه باندې په دې نیوټرل باډي کې مونږه د چارج ډیسټریبیوشن چینج کو دې ته مونږه الکتروسټیټیک इंडक्शन वायु। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जमंग सरा पद्वा दगा के बजवा खलमा कैटेगरीज की यौ द मेटल्स द पारा और द्वेम द नॉन मेटल्स द पारा। यानी द इंसुलेटर یو د میټلز یعنی کنډکټرز لپاره او بل د انسولیټر لپاره د دې دوه وضاحت به مونږه په دې ټاپک کې وکړو. اول نان میټلز یعنی انسولیټرز چې دي فار ایگزامپل پیس اف پیپر زمونږ سره یوه ټوکړه د کاغذ مونږه واغسته او تاسو یو کوم کنګي ګومنز دا په یختو کې رابینګ د دې وکړو دغه زمونږ سره چارج شوه نیګیټیولی چارج شو. مونږ دا ویلو چې کله تاسو پلاستیک راډ د وولن کلاث سره رابینګ وکئ نو په دې پلاستیک راډ باندې زمونږ سره نیګیټیو چارج پیدا کیږي او په دې وولن کلاث باندې به پازیټیو چارج پیدا کیږي. دا زمونږ سره الکتریفیکیشن مخکې ټاپک کې مونږ ویلو الکتریفیکیشن کې الکترون د یو باډي نه د چارج باډي نه بل باډي ته د نیوټرل باډي که چارج خو د یو باډي نه بل باډي ته ایکچولی ترانسفر کیږي نو هغې ته موږ الکتریفیکیشن وایو. او دلته الکتروسټیټیک انډکشن کې چارج د یو باډي نه بل ته منتقل کیږي نه خو د دې چارج باډي په وجه باندې په یو نیوټرل باډي کې یا که چارج پېشته خو په هغې کې د چارج ډیسټریبیوشن چې دی هغه چینج کی. د یو چارج باډي په وجه په یو نیوټرل باډي کې د چارج کم ډیسټریبیوشن چې دی د هغې چینج کېدل دغه ته موږ الکتروسټیټیک انډکشن وایو. مخکې ټاپک کې موږ دا خبره هم کړې وه چې ایټمز چې دي نو دا عام طور زمونږ سره نیوټرلی خو کله چې د دې نه الکترون یا ټرانسفر شي وویستلی شي ریموو شي تې یا ورته الکترون ایډ شي نو په دغه باندې زمونږ سره چارج پیدا شي. که چېرې الکترون تې ریموو شوی نو په دغه کې د الکترون کمی پیدا شو. عام طور په ایټم کې زمونږ سره د الکترونو تعداد او د پروټانو تعداد برابري خو که تاسو د دې ایټم نه په څه طریقه الکترونز وباسئ نو په دغه باندې به زموږ سره پازیټیو چارج پیدا شي ځکه پازیټیو چارج پې سیوا شو او نیګیټیو چارج پې کم شو نو هغه نیوټریلیټي د دې ختمه شو. اوس به چارج باډي د دې نه جوړه شي او دغه شان که موږ ورته الکترون ایډ کړو نو بیا به زمونږ سره په دغه باډي باندې نیګیټیو چارج پیدا شي ځکه چې الکترون پې سیوا شو د نارمل د نیوټرل حالت په نسبت باندې پې اوس الکترونو تعداد زیات شو او د پروټانو تعداد چې دی نو هغه زمونږ سره کم شو نو ایز ا هول به په باډي باندې زمونږ سره نیګیټیو چارج پیدا شي. بله خبره دا یاد ساتئ چې په کنډکټرز کې فری الکترونز دي او هغه د یو ځای نه بل ځای ته فریلی موشن کولی شي په کنډکټرز کې میټلز کې. او په انسولیټرز کې کم نان میټلز چې دي
نو په هغې کې الکترانز د یو ځای نه بل ځای ته فري موشن نشي کولی، بلکې که انسولیټر ته موږ الکتران په څه طریقه د ربینګ په ذریعه الکترانز ایډ کړل، نو هغه به په هغه ځای باندې پراته وي، د دغه ځای نه بل حصې ته دا په خپله نشي ټرانسفر کېدی. خو په کنډکټرز کې الکترانز چې تا ورته مثال په طور 100 الکتران یو سپیر دی د اوسپنې د میټل او 100 الکتران دی ورته ایډ کړه، نو دا ایکولی غیر چاپیره په دې باندې ایکولی ډسټریبیوټ کیږي. خو که یو پلاستیک راډ دی یا د پلاستیک سپیر دی، نو که تا د دې دا یو سایډ چارج کو د ربینګ په ذریعه باندې، نو دا چارج به په دقه یو سایډ باندې موجودي، دا بل سایډ ته دا موشن دا چارجز موشن نشي کولی، ځکه چې زموږ سره انسولیټر دی، په انسولیټر کې زموږ سره چارجز موشن نشي کولی، مطلب الکترانز. ها بل دا خبره یاد ساتئ چې د باډي که پازیټیولی چارج کیږي که نیګیټیولی چارج کیږي، نو اصل کې موشن په دې کې د الکترانو کیږي. پروټون چې دی هغه فکس په یو ځای باندې په خپل پوزیشن باندې فکس پراته وي، نو پازیټیو چارج د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي. خو مونږ داسې وایو چې په دې باډي باندې پازیټیو چارج شو، نو په اصل کې د هغې نه الکتران ریموو شوي دي. که مونږ وایو چې یو باډي نیګیټیولی چارج شوه، نو د دې مطلب دا دی چې الکتران ورته ایډ شوي دي، نور پازیټیو چارج د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی. ښه اوس مونږ راځو خپل ټاپک له. یو پیس اف پیپر تاسو واغستو او دې ته تاسو یو کوم چې هغه نیګیټیولی چارج شوی دی، په دې کوم باندې زموږ سره نیګیټیو چارج دی او دا مونږ رانږدې کړه د پیس اف پیپر ته، ورکوټې ټوکړه ده د کاغذ. دا به په دې پیس اف پیپر کې د چارج کم ډسټریبیوشن چې دی هغه به چینج کړي. څنګه به چینج کوي؟ مونږ دا ویلو چې نیګیټیو یو بل ریپل کوي او پازیټیو هم یو بل ریپل کوي، خو مطلب لایک چارجز چې دی هغه ریپلشن کوي او ان لایک چارجز چې دی نو هغه اټریکشن کوي. په دا کاغذ زموږ سره نیوټرل دی. نیوټرل څنګه دی؟ دې کې چې کم ایټمونه دي، نو چې څومره پروټون چارج دی هغومره الکترون چارج دی. دا دواړه چارجز چې برابري، نو دا به زموږ سره نیوټرل. اوس مونږ دا ویل چې په انسولیټرز کې الکترانز د یو پوزیشن نه بل پوزیشن ته نشي تللی، فری الکترانز په انسولیټر کې نه وي. نو د ده چې کم الکتران دي زه دلته ښایمه، فرض که داسې دا زموږ سره پازیټیو نیوکلیای ده، دا الکتران دی. دغه شان بل ایټم دا زه واخلم، دا پازیټیو نیوکلیای ده، دا الکتران دی. دغه شان دا بل ایټم دی، دا پازیټیو نیوکلیای ده. داسې ایټمونه په دې پیس اف پیپر کې پراته دي. د دې نیګیټیو چارج رانږدې کولو په وجه باندې به په دې کې د چارجز ډسټریبیوشن چې دی هغه به چینج شي. څنګه به چینج شي؟ دا کم نیګیټیو چارجز دا خو یو بل ریپل کوي، نو دا الکترانز به په دې خپل شل کې دې طرف ته راشي. دغه شان دا الکتران به په دې خپل شل کې دلته راشي. دغه شان دا الکتران به په خپل شل کې دې طرف ته راشي. نو اوس کم چارجز چې د الکتران په وجه نیګیټیو چارج و هغه ټول away from the comb، د دې کوم نه لرې واته او د کوم طرف ته کم چارج پاتې شو؟ پازیټیو چارج. یعنی دې ته نږدې پازیټیو چارج پاتې شو او نیګیټیو چارج چې دی نو هغه ته لرې وته. نو موږ دا ویلي چې پازیټیو نیګیټیو یو بل اټریکټ کوي. نو دا پیس اف پیپر د دې دا سایډ اوس زموږ سره ایز ا هول دا پازیټیو چارج او دا سایډ نیګیټیو چارج شو. نو پازیټیو نیګیټیو یو بل اټریکټ کوي. نو دا کوم به دا نیوټرل پیپر و. اوله کې خو دا زموږ سره نیوټرل و، خو اوس زموږ سره پولرایز شو، یو طرف یې پازیټیو شو یو یې نیګیټیو شو. د څه؟ د دې د انفلوئنس په وجه باندې. نو دا به ځان پسې راوچت کی.
نو دا اټریکشن چې په دې کې پیدا شو دا د پازیټیو نیګیټیو چارج په وجه باندې چې د پازیټیو نیګیټیو چارجز څه چل کوي یو بل اټریکټ کوي. د میټلز دپاره مثال په طور ستاسو سره یو سپیر دی. بل خبره دی کې چې کله موږ دا کوم د دې نه لرې کړو نو دا الکترون به خپل پوزیشن ته بیرته واپس لاړ شي. چې کله تاسو چار باډي لرې کړه نو دا به بیرته خپل حالت له راشي، بیا به د دې دا پولریټي ختم شي چې یو طرف پازیټیو یو نیګیټیو، دغه خبره به بیرته ختم شي، دا به نارمل حالت ته واپس راشي. اوس چې کله میټل مونږ واخلو، د میټل یو سپیر ما واغستو او دا د لرګي یا د پلاستیک سټینډ دی، په هغې کې کلک دی چې دا پلاستیک سټینډ زموږ څه انسولیټر دی. چې کله دې ته تاسو یو چارج باډي فرض کا کوم اگزامپل مونږ اخلو چې په هغې باندې زموږ سره نیګیټیو چارج، دا نیګیټیو چارج چې تاسو دې ته رانږدې کو نو په دې سفیر کې خو زموږ څه الکترانز فریلی موشن کولی شي، په میټلز کې زموږ څه الکترانز فریلی موشن کولی شي، د یو پوزیشن نه بل پوزیشن ته بل مقام ته منتقل کیدی شي. دلته چې کم نیوټرل ایټمز وو دا پازیټیو چارج او دا ورسره الکترون، دغه شان دا پازیټیو چارج او دا ورسره الکترون، دغه شان دا پازیټیو چارج او دا ورسره الکترونز. مونږ دا ویلي د مخکې د کنډکټرز ډیفینیشن مونږ دا کوو چې په هغې کې فری الکترونز موجود دي. نو په دې کې ځینې الکترون د دې ایټمز نه آزاد شوي، د آربیټ نه وتلي او داسې فریلی په دې کې موجود دي. اوس چې کله دا کوم مونږ دې ته نږدې کو نو دا فری الکترانز چې په دې کې ځای په ځای باندې موجود دي دا به ریپل کې لري، نو دا به دې سایډ ته دا نیګیټیو چارج راشي. فرض که 10 فری الکترانز پکې دلته موجود دي نو هغه 10 واړه به هلته ریپل کړي او دلته به زموږ سره پازیټیو چارج دا به زموږ سره پاتې شي. نو دلته پازیټیو چارج په دې سایډ باندې کریټ شو، هغه سایډ باندې نیګیټیو چارج کریټ شو. خو په نان میټلز کې ګورئ زموږ سره الکترون د یو ځای نه بل ځای ته نشو تللی په دې نان میټلز کې، بلکې په خپل ایټم کې دومره کولی شو چې د آربیټ په دې ځای باندې دی نو هغه ته د لاندې طرف ته راواوښته او دلته د دې پوزیشن نه هغه ځای ته لاړه، ښه ډېره فاصله ووهله ځکه چې دا فری الکترانز دي، دا د دې ایټمونو نه آزاد شوي الکترانز دي. اوس دا پازیټیو دا نیګیټیو نو د دې دواړو په منځ کې فورس اف اټریکشن موجود دي، خو چونکې سپیر زموږ سره درون وزن نو دا په ځان پسې نشي راوچتولی، خو فورس اف اټریکشن به موجود دي. دا فورس دومره نه دی چې د اوسپنې سپیر په ځان پسې راوچت کړي. که چېرې دا کوم دا چار باډي کومه چې دې ته موږ رانږدې کړې وه، یاد ساتئ ګورئ دا کوم چار باډي دا به ورسره ټچ کوئ نه، صرف قریب راوړل رانږدې کول دي. نو دا تې اوس موږ لرې کړه نو دا به بیرته خپل زوړ حالت لځي. دا کم الکترون چې په دې طرف باندې د دې ډینسټي سیوا ده او دلته د پازیټیو چارج ډینسټي سیوا ده، نو دا دواړه یو بل اټریکشن کوي، نو دغه الکترونز به بیرته په دې باندې ایکولی واپس ډسټریبیوشن به واپس وکړي او دا به زموږ سره بیرته هغه خپل زوړ حالت له راشي چې دلته الکترون شو، دلته شو، دلته ځای په ځای به خواره شي. په الکتریفیکیشن کې یاد ساتئ مخکې ټاپک چې مونږ کړی و، په الکتریفیکیشن کې الکترونز ایکچولی د یو باډي نه بل باډي ته ټرانسفر کیږي. په الکتروسټیټیک انډکشن کې مونږ یو چارج باډي د بل چارج باډي
ته قریب راوړو، یو چارج باډي یو نیوټرل باډي ته قریب راوړو، نو دا چارج باډي د خپل انفلوئنس په وجه باندې په دغه بل نیوټرل باډي کې چارج اف ډسټریبیوشن چینج کی، یعنی کم د دغه چارج باډي لایک چارج چې دی نو هغه ریپل کی او اپوزیټ چارج چې دی نو هغه خپل ځان طرف ته نږدې پاتې کی. اوس مونږه د الکتروسکوپ یوه آله ده الکتروسکوپ. الکتروسکوپ زمونږ سره الکتروسکوپ is a device used for detecting a charge or testing the nature of a charge. دوو کارونو د پاره مونږه دا استعمالولی شو. یو دا چې ډیټیکشن اف چارج، او دویم دا چې نیچر ټیسټینګ د نیچر اف ا چارج. Testing the nature of a charge on a body. نیچر مطلب دا چې دا زموږ سره پازیټیو چارج دی او که دا نیګیټیو چارج دی، او ډیټیکشن کول چې مطلب چارج پې شته که نشته. نو که چارج پې و نو بیا دا خبره چې دا پازیټیو چارج دی او که نیګیټیو چارج دی. نو د دې دواړو خبرو دپاره موږ الکتروسکوپ استعمالوو. الکتروسکوپ زموږ سره اول د دې سټرکچر، تاسو په خپله هم یو الکتروسکوپ جوړولی شئ. دا میډیسن کې کم انفیوژن والا دغه راځي، یو بوتل کې دوایي او انجکشن دغه په ذریعه باندې ډریپ په ذریعه باندې هغه استعمالیږي. دغه شان یو باټل تاسو پیدا کړئ، په هغې کې خپل ربړ والا کارک هم موجودي. چې ستاسو سره داسې یو باټلي او یو آیرن یا کاپر وایر به تاسو راواخلئ، په دې بجلۍ تارونو کې چې کوم دننه زیړ غونته کې سیم موجودي کاپر وایر، دا کاپر وایر به ډبل کوئ، د یو بل نه داسې ټویسټ ورکئ، تاو کوئ چې دا زموږ سره ډبل شي. د دې د اخرنۍ سرې به داسې لږې راتاو کوئ. د الومینیم فایل په ځینو څیزونو کې تاسو ته یو کاغذ غونته کې میلاویږي، سپین یا لږ زیړ غونته کې کلري، دغه ته الومینیم فایل وایي. موږ ورته دلته زموږ په علاقه کې خو ورته قلایي وایي. ستاسو اوس ماته معلومات نشته چې تاسو ورته په څه نوم سره دا یادوئ. الومینیم فایل دا راواخلئ، کاغذ غونته کې شیټ، او د دې نه داسې ریکټینګولر سټرکچر دوه لیوز ریکټینګولر نری نری ټوکړې دا به جوړې کړي. دا یوه ټوکړه به دې سیم ته سوراخ پکې وکړئ او دې سیم ته ور واچوئ، دې وایر ته به اټیچ کړئ، او دا بله به دې بل ته اټیچ کړئ. بیا به څو دغه الومینیم فایل راواخلئ او د دې بره سر، د دې وایر د بر سر نه به تاو کوئ، په هغې چې ازور وکړي هغه شان فرس شي، بیرته واپس نه خورېږي. نو زور به پرې وکئ او دلته به داسې یو ګوله غونته کې جوړه شي. بیا به دا کم باټل چې دی بوتل ته به په قلاره دا لیوز والا سایډ ورکوز کې، دې له به اول د دې وایر سرونه راته وهلو نه مخکې دې له به کارک ورولئ. کارک کې به سوراخ وکئ، پاقه دوایي دا انفیوژن والا بوتل چې په هغې کې خپل کارک موجودي، پلاستیک والا کارک پکې،
دا کارک به اول ورولئ، بیا به دا یو سر بل سر راتاو کوي، بیا به الومینیم فایلز دې ته اټیچ کوي. بیا به دا اپریټس راوالی یو باټل ته به دقه انفیوژن کم باټل چې هغې ته به دا ورکوز کوي. دا زموږ سره الکتروسکوپ جوړ شو. اوس که تاسو صرف ډیټیکشن اف چارج کوئ چې چارج په یو باډي شته او که نشته، مثال په طور اول پې زه کوم یا کنګي دا ما د وولن کلات سره رابینګ وکړ یا هیر سره د دې رابینګ تاسو وکئ او هغه دې ته رانږدې کوئ، خو صرف رانږدې کول، ټچ کوئ به نه، صرف رانږدې به کوئ. په کوم باندې زموږ سره نیګیټو چارج، نو دلته دا الومینیم فایل سره دا د الومینیم نه جوړي. الومینیم زموږ سره میټل دی، نو په دې کې چې کم الکترانز دي، فری الکترانز دي، هغه به دا ریپل کوي، ځکه نیګیټو یو بل ریپل کوي، نو هغه نیګیټو چارج به دې خوا ښکته طرف ته راشي، دلته بره به پازیټو چارج پاتې شي، او هغه نیګیټو چارج چې ښکته راغی نو څه به دی یو لیف ته او څه به دی بل لیف ته. دغه دواړه لیوز چې دي دغه ته به چارج یو شان ډسټریبیوټ شي، تقسیم به شي. کم چارج؟ نیګیټو چارج. د کم ځای نه د دې بر طرف نه هغه نیګیټو چارج ریپل شوی ښکته راغلی دی. دا دواړه لیوز اوس نیګیټیولی چارج شو. نو دا به څه چل کوي؟ نیګیټو یو بل ریپل کوي، نو دا به داسې ډایورس شي، کولاو به شي د یو بل نه، د یو بل نه به لرې وتښتي. نو دا د دې دا ډایورجنس موږ ته دا ښایي چې په دې باډي باندې چارج شته دی. نو اوس که تاسو بل څه باډي چارج کړی ده، که هغه نیګیټو ده او که پازیټو ده، موږ ته هېڅ پته نشته، خو چارج پې فرض که شته، نو چې هغه موږ دې ته رانږدې کو انون چارج دی. خو چې دې ته ما رانږدې کو، زه اوس ګورم چې په دې چارج شته که نشته. نو چې قریب ورته موږ دغه باډي راوړو او دا لیوز حرکت وکړه داسې کولاوېدو طرف ته، نو مطلب دا دی چې په دې باډي باندې چارج شته. ځکه که پازیټو چارج وي، فرض که په دې یو باډي ده او په دې پازیټو چارج دی، نو پازیټو چارج څه چل کوي؟ پازیټو چارج نیګیټو چارج ځان طرف ته اټریکټ کوي، نو په دې کې چې کم نیګیټو چارج دی هغه به دې طرف ته راغونډ شي داسې. نو چې دا نیګیټو چارج یې اټریکټ کو، دا ځای خالی پاتې شو، نو دې له به د دې ځای نه الکتران بره ځي، ځکه دلته د نیګیټو چارج په دې طرف باندې نیګیټو چارج کمی دی، نو نیګیټو چارج به ورله د ښکته نه څه چارج لاړ شي، نو دلته به دا زموږ سره نیګیټیولی چارج شي، او د دې لاندې حصې نه چارج نیګیټو چارج چونکې بره تلی دی، نو دلته به پازیټو چارج په دې باندې پیدا شي. یاد ساتئ پازیټو چارج د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي، په دې کې زموږ سره پازیټو چارج د یو ځای نه بل ځای ته موشن نه کوي، بلکې په اصل کې الکتران دي چې یا بره لاړه یا ښکته راله، د هغې د وجې دغه پازیټو نیګیټو چارج پیدا کېږي. د دې نه الکترانز بره لاړل، نو ځکه دلته پازیټو چارج پیدا شو. تاسو داسې مه وایئ چې د دې ځای نه پازیټو چارج دیکه کو، ځکه چې دا هم پازیټو دی، د دې ځای نه پازیټو چارج دیکه که دلته لاړ، نه، د ښکته نه الکترانز راښکودل بره طرف ته، الکترانز موشن کولی شي په میټل کې، نو دا نیګیټو چارج زموږ سره بره لاړ او دلته پازیټو چارج پیدا شو. خو په دواړه لیوز باندې زموږ سره پازیټو چارج پیدا شو، نو دا به ډایورس کیږي. نو که نیګیټو چارج و مخکې کې هم دا ډایورس کېده، او که پازیټو چارج دی نو هم دا ډایورس کیږي. نو اوس موږ ته دا پته نه لګي چې دا چارج زموږ سره په دې اننون باډي چې اننون چارج دی، په یو باډي باندې اننون چارج، نو که چارج پې موجود دی نو که نیګیټو دی هم ډایورس کیږي، که پازیټو دی هم ډایورس کیږي.
نو دا پته موږ ته ونه لګېده چې دا پازیټیو چارج دی او که دا نیګیټیو چارج دی. نو اوس به موږ د دغې ټیسټینګ دپاره وایو چې دا به د ټیسټینګ کولو دپاره موږ څنګه استعمالو. زه به اوس د الکتروسکوپ صرف دا حصه ظاهرومه. فرض که دا زما سره د الکتروسکوپ کوم مین حصه چې ده هغه مونږه ظاهره کړه. باټل ورسره نشم جوړولی، بس دقه زمونږ سره الکتروسکوپ دی. اول به تاسو دا الکتروسکوپ پازیټیولی یا نیګیټیولی چارج کوي، الکتریفیکیشن به د دې وکړي. مثال په طور دا برسپیر چې دی د دې ربینګ په ذریعه که زه چارج کولی شم، یا ما پلاستیک راډ چارج کړی دی او هغه زه دې سره ټچ کړمه، داسې ورسره د یو طرف بل طرف ربینګ وکړم چې دا پلاستیک راډ کم چارج شوی دی چې د هغې نه چارج دې سپیر ته منتقل شي. نو اول به زه یو باډي ګلاس راډ دی، فرض که ګلاس راډ مونږ ویلو چې د سل کلات سره ربینګ شوی د مخکې نه، نو هغه به پازیټیولی چارج شوی. بیا دغه پازیټیولی چارج ګلاس راډ ما راوړو، د دې سمې بار بار داسې ځای په ځای ټچ کړو چې په دې کې کم چارج دی چې د هغې ټرانسفر وشي دې سپیر ته. نو د پازیټیو چارج خو ما تاسو ته بار بار ویم، د دې لپاره زه ځینې خبرې بار بار کوم چې ستاسو ذهن کې دا خبره پرېوځي. ما تاسو ته ویلي دي بار بار ویم چې دا پازیټیو چارج ګورې د دې باډي نه دلته نشي تللی، بلکې څه چل به کېږي، موږ به څنګه وایو چې پازیټیو چارج دې ته منتقل شو. په دې کې چې کم نیګیټیو چارج الکترانز دي هغه به د دې نه راشي دې ته، الکترانز چې کم دي هغه به دې ته ټرانسفر شي دې ګلاس راډ ته. نو چې د دې نه الکتران دې ته واغوښته نو دلته به زموږ سره پازیټیو چارج پیدا شي. دغه شان بل الکتران کې واغوښته نو دلته به زموږ سره پازیټیو چارج پیدا شي، بل الکتران واغوښته نو دلته به پازیټیو چارج پیدا شي، اینډ سو آن. بیا دا تاسو لرې کوي. اوس په دې کې چې را څومره پازیټیو چارج پیدا شوی دی دا خو میټل دی او میټل دپاره مخکې مونږ خبره وکړه چې په دې کې چارج ایکولی په ټول میټل باندې ډسټریبیوټ کیږي، د یو ځای نه بل ځای ته چارج تللی شي. خو د پازیټیو چارج مونږ ویلي چې دا خو فکس په خپل ځای، نو په دې سپیر کې د الکترانو کمی پیدا شوی دی، الکتران ته هغه ګلاس راډ ته واغوښتل ځکه دلته پازیټیو چارج پیدا شو. اوس دا پازیټیو چارج به په دې نور میټل باندې هم تقسیمیږي. نو څنګه به تقسیمیږي؟ د دې ښکته حصې نه به الکترانز په دغه کې فری الکترانز موجود دی، هغه به څه الکترانز به ترې بره راشي، ټول نه خو څه الکتران به ترې بره راشي. نو چې یو الکتران دې پازیټیو له راغی نو دا به نیوټرل شي، خو چې الکتران د دې ځای نه لاړ نو دا به پازیټیو شي. دغه شان د ده نه چې الکتران بره لاړ شي نو دلته به پازیټیو چارج پاتې شي او دلته به د دې پازیټیو سره هغه الکتران یو ځای شي نو دا به نیوټرل شي. دغه شان بل الکتران د دې نه ووتو نو دا یوې نیوټرل کړه. دغه شان د دې نه بل الکتران ووتو نو دلته پازیټیو پاتې شي، هغه چې راغی دلته دا نیوټرل کړه. نو څه چارج دلته پاتې شو پازیټیو او څه په دې لیوز باندې. اوس دا دواړه لیوز زما سره پازیټیو چارجز دي، نو پازیټیو یو بل ریپل کوي. نو دا کم الکتروسکوپ دا لیوز چې دي دا به داسې ډایور شي او بیا به دغه شان ډایورجي. په دې بوتل باندې به تاسو ورسره د دې چې کم باټل دی په هغې به لیبل ولګوئ او ورسره به ولیکئ چې دا مونږ کم قسم چارج کړی دی، نو وبه لیکئ چې پازیټیولی چارج، چې دا درنه بیا هیر نه وي، دا زموږ سره ډېر اهم دی چې تا ته پته چې دا زموږ سره کم قسم چارج شوی، نو دا زموږ سره پازیټیولی چارج شوی.
نو دا به ستا سره اوس د ټیسټینګ دپاره دا تیار شو چې نیچر اف چارج اوس ته معلومې نو معلومولی شي. څنګه به معلومو؟ دا دواړه لیوز به دغه شان ډایورجي او په دې هم پازیټیو چارج دی په دې هم پازیټیو چارج دی. دا خو مونږه نون چارج د دې سره ټچ کړی او مونږه پازیټیولی چارج کوو ورته مو ولیکل لیبل هم پرې ولګو په بهر باټل باندې چې دا الکتروسکوپ پازیټیولی چارج شوی. دا لیوز به دغه شان کولاوي اوس که تاسو یو چارج اول زه درته نون چارج ویم مثال په طور په دې به هم څه پازیټیو چارج فرض کا کوم چې کوم زموږ سره نیګیټیولی چارج کیږي وولن کلات سره تاسو رابینګ وکئ نو دا نیګیټیولی چارج کیږي پلاستیک یا کوم دا زموږ سره نیګیټیولی چارج کیږي. نو نیګیټیو چارج چې موږ دې ته قریب راوړ نو نیګیټیو څه چل کوي پازیټیو چارج خپل ځان طرف ته راکاږي او الکترونز چې کوم یې هغه ریپل کوي. نو دلته خو څو الکترون شته دی داسې نه دی چې مکمل ټول الکترون ګینې د یو ځای نه بل ځای ته دغه شو نه ډېر شی الکترونز پکې بیا هم موجود دي خو چې هغه لږ اثر پرې کم سیوا شوی جو موږ ته چارج هغه ښایي. په دې کې د پازیټیو اثر سیوا شوی دی نو دې وجې نه زموږ سره پازیټیو موږ صرف شو کوو. دا الکترون چې په دې کې کم نو هغه به ښکته دیکه کي نو چې الکترون د دې ځای نه ښکته دیکه کیږي نو دلته به پازیټیو چارج سیوا شي او هغه الکترون چې دلته رالو نو دا خو پازیټیولی چارج دی نو چې هغه یو ورس د دې څه الکترون میلاو شو بل د دې څه میلاو شو نو چارج یې کم کو پازیټیو چارج کم شو. نو چې چارج کم شي نو د دیو دا اثر چې کم دی د ډایورج کېدو دا د مخکې نه چې کم دا به کم شي نو دا لیوز به کنورټ شي دا لیوز به زموږ سره بیرته واپس لږ راغونډ شي. نو مطلب دا چې کله مونږه الکتروسکوپ پازیټیولی چارج کړو خو چې اپوزیټ چارج هم ورته راوړ نو دلته د دې اثر چې دی هغه کم شو. نو دا خبره به اوس مونږه استعمالو که چېرې مونږه یو اننون چارج دې ته راوړ پته نشته چې کم قسم چارج دی نو چې دا مونږ را نږدې کو نو که دا لیوز راغونډ شو نو مطلب به د دې دی چې دا زموږ سره اپوزیټ چارج دی یعنی دا مونږه پازیټیولی چارج کړو په دې باډي به نیګیټیو چارج او دغه شان بیرته دا الکتروسکوپ ما واغستو چې دا پازیټیولی مونږه چارج کړی دی. فرض کا یو پازیټیو چارج ګلاس راډ دا مونږه دې ته نږدې راوړ نو پازیټیو خو یو بل ریپل کوي نو دلته دا خو نیوکلیای دي نو نیوکلیای خو بل ځای ته نشي ټرانسفر کولی خو څه چل به کېږي دا به د دې کې چې کوم الکترونز دی هغه به ځان طرف ته راکاږي نو څه الکترونز به پکې د دې لیوز نه هم بره لاړ شي نور الکترونز هم په دې کې موجود شته نو چې د دې نه نور الکترونز بره لاړل نو دلته به زموږ بل چارج په دې پیدا شي دغه شان دنه الکترون لاړ نو بل چارج به پیدا شي دنه الکترون بره لاړ نو بل پازیټیو دغه شان په دې باندې بل پازیټیو چې الکترون ته بره لاړ نو دا به څه چل کوي دلته چارج نورم سیوا شه پازیټیو چارج د مخکې هم پازیټیو چارج و اوس پې نور پازیټیو چارج سیوا شو نو دا به مزید ډایورټ شي ځکه چې چارج څومره سیوا کیږي نو فورس الکتروسټیټیک فورس سیوا کیږي نو دا به نورم ډایورټ شي نو چې کله د دې د اثر نور سیوا شو نو مطلب به دی چې لایک چارج دی یعنی په الکتروسکوپ چې کم چارج و پازیټیو او دا کم چې مونږه اننون باډي دې ته رانږدې کړې دغه په دې دواړو یو شان چارج دی نو که دا اننونی
مونږ ته پته نشته چې کوم قسم چارج دی. نو چې دا مونږ رانږدې کو او دا لیوز نورم ډایورټ شو، نو د دې مطلب به دی چې کم چارج په الکتروسکوپ دی هغه چارج په دې انون باډي باندې هم دی. انون چارج په دې باډي چې کوم دی هغه هم زموږ سره دغه چارج دی کوم چې په الکتروسکوپ دی. نو د دې په ذریعه باندې مونږ انون چارج دپاره ټیسټینګ هم کولی شو او ډیټیکشن هم کولی شو. خو د ډیټیکشن دپاره دا لازمي نه ده چې دا د مونږ چارج کو، د هغې دپاره دغه لازمي نه ده چې مونږ دې دا چارج کو. خو چې ټیسټینګ یې کوو چې دا پازیټیو چارج دی که نیګیټیو چارج دی، نو د هغې دپاره مونږ دا اول چارج کو. خو چې مونږ ته دا پته چې کوم قسم چارج هم کو، پازیټیولی مونږ چارج کو که نیګیټیولی مونږ چارج کو، نو هغه به په دې باندې لیبل ولګوو، په هغه بهر بوتل به دا ورته ولګوو چې دا مونږ پازیټیولی فار اگزامپل چارج کړی، نو مونږ به ورته ولیکو چې پازیټیولی چارج. د دې لیوز به ډایورټ شي. بیا که مونږ یو چارج دې ته رانږدې کوو او دا لیوز مزید ډایورټ کېدو، نو په دواړو سیم چارج دی. کم باډي چې مونږ رانږدې کړی او کم الکتروسکوپ له چې چارج ورکړی، دواړه سیم چارج دی. او که چېرې د دې اثر کم شو چې مونږ ورته باډي رانږدې کړه او د لیوز د اثر کم شو، نو بیا مطلب دا دی چې په دې باندې اپوزیټ چارج دی. نن دپاره دومره پوره ده. ویډیوز لازما لایک کړئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس a lot.